الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. زبا د بابا یو اشعار هم درته ویم د الله رب العزت د وجود په باره کې عقلي دغه ذکر کړی دی. وایي څوک چې روح نه نویستلی په یو ماشي ژوندي کړی د په روح تمام جهان دی. د ټولې دنیا ساینسدانان دې راجمع شي یو ماشی دې پیدا کړي. دی خو رابورډ پیدا کولی شي خو یو ماشی دا دکې روح نشي اچولی. او بیا داسې نور هم ویلي دي فرض مثال د الله رب العزت د وحدانیت او د الله جل جلاله د وجود په باره کې چې الله موجود دی. وایي څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی، څوک د خاورو شي یو ګل پیدا کولی، پیدا کړی د خاورو ګلستان. وایي څوک د څنګه شي ګوهر پیدا کولی، د څنګه پیدا کړی دور مرجان دی. ګورو دا عقلي دلایل هغه بابا بیان کړي دي، پر مثال نور هم دي. خو بیا به تاسو هغه مرګري خبره ویله کتاب یې ختم کړی. ښه خپل سبق ته راځو. دغه خبرې شوې. خپل سبق ته راځو. پرون تاسو ته دا وضاحت شوی او بله ورځ د مسلمانانو تاسو ته ابتدایي تاریخ معلوم شو. بیا تاسو ته پرون د دې خبرې وضاحت وشو چې عهد قدیم څه ته وایي او عهد جدید او قرون وسطا. د دې وضاحت تاسو ته وشو چې عهد قدیم ویل کېږي د 15مې صدۍ پورې چې څونه عهد تیر شوی دی، د 15مې صدۍ عیسوي پورې چې څونه عهد نه مخکې قبل مسیح نو دې ته عهد قدیم وایي. دې ته د 15مې صدۍ نه د عهد دغه ورته نشاط ثانیه ورته ویل کېږي. او بیا د 19مې صدۍ نه واله تر د 2000 پورې دا عهد جدید دی. د 2000 نه وروسته اوس چې دا 21 کاله وشو 2021 دی، دې ته عهد جدید هم ویل کېږي. خو دې ته چې فلسفه ورکوي د فلسفې په نوم کې دی د پوسټ ماډرنزم فلسفه ورکوي. تاسو ته پرون د دې خبرې وضاحت وشو چې د څومره فلسفې ایجاد شوي دي. څه فلسفې د یونان وي، خو دا کوم چې موجوده فلسفه ده د دې بنیاد هیومنزم دی. د هیومنزم تاسو ته هغه نکات بیان شو چې هیومنزم څه ته وایي. د هیومنزم تعریف تاسو وشو. بیا په دې هیومنزم کې چې دي څه شاخونه دي چې هغې کې اول نمبر سیکولرزم دی. سیکولرزم د سیکولرزم تعریف علماء کرامو داسې کړی چې فصل الدین یعنی الدولت، جداواله د دین د حکومت نه. څه مطلب دی؟ مطلب دا د هیومنزم دا ریاستی نظریه ده. کانسپټ اف سټیټ چې ورته ویل کېږي، یعنی ریاستی جهت دی. د کوم مطابق چې د مذهب د اجتماعي معاملاتو سره هیڅ تعلق نشته دی. زما په دې خبرو مولوي صاحبانو پوهېږئ د مذهب تعلق د اجتماعي معاملاتو سره. ژوند به څنګه تیرې، واده به څنګه کې، مړی به څنګه خښې، دا چې څونه اجتماعي معاملات دي، یو قوم به په کوم قانون باندې عمل کوي، د دې تعلق به څه وي؟ د دې تعلق به د مذهب سره نه وي، دا به د انسانانو د خپل جوړ شوي قانون سره به وي. د مذهب تعلق د اجتماعي معاملاتو سره به نه وي. مذهب څه ته وایي؟ دی وایي مذهب صرف ذاتی زندګۍ پورې محدود دی. څه دی؟ مذهب ستا خپله ذاتي زندګي د رای دی ده. جمهوري ضروره که دې ته اوټ ورکړې او که هغې ته ورکړې. دوی وایي که نه بعضې وخت کې دا ملحدین دا اعتراضات تاسو ته راځي چې بھائی زما خوښه ده چې زه په هر مذهب عمل کوم، زه په 2-3 مذهب عمل کوم. نو موږ ورته وایو بھائی دا ستا دغه خو نه دی، دا څه جمهوري دا خو نه دی نظام، نه جمهوري رای ده چې پر مثال ته خامخا کله به دې باندې کې کله. نو دا د دوی د سیکولرزم په بنیاد باندې دوی دا خبرې کوي. او د سیکولرزم دا اصطلاح موږ چې دا اوس استعمالو سیکولرزم دا چا استعمال کړي؟ نو دا جارج جیکوب استعمال کړي دا په کال 1851 کې. دا هغه وخت پر مثال او د څه لپاره استعمال کړه؟ د کلیسا او ریاست د جدا کولو لپاره استعمال کړي و. ولی یقینا خبر ده چې ګوره کلیسا چې کله په یورپ باندې حکومت نو ډېر سخت ظلمونه کول. د پادریانو دا خود ساخته دین د خپل خواهشاتو مطابق ګرځولې. ولی دا د
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله آیات نه دي چې پاکه دا غوي د خپل مولیان خدایان نعوذ بالله ګڼل دا خو د هغه وخت د خیر القرون د نبی له سلام په زمانہ کې داسې بیا وروسته دوی څونه سختۍ نه پکې شروع کړې وي نو د دې کلیسا نو دې کې به داسې فلسفه هم پیدا شو لکه دا خلک چاول پکې مارټن لوتر د تحریک اصلاح د تحریک شروع کو بس هغه سره هر یو را پاسېدو او دوی ته به سزاګانې به ورکولې دوی دا یو اعتراض کوي ښا تاسو باندې ملحدین به اعتراض کوي محتب راځي وای مذهب وای ساينس پانسي کړی دی چا چې وای نظریه پیش کړی دا وای هغه پانسي کړی موږ د سره یو د مسلمانانو د مذهب په نوم باندې یو قسم نه پانسي کړی او عیسویانو د کلیسا د پاره په زرهو ساينسدانان پانسي کړي ولی هغه به نظریه پیش کړه د بایبل خلاف و زمونږ د ساينس یو نظریه څوک د قران خلاف ثابت کی نشي ثابتول الحمدلله هغه به نظریه پیش کړه دا هغه یو اسانه نظریه لوم دوی وی بایبل کې دا راغلي دي د بایبل دا نظریه ده چې دا مرکز د دنیا مرکز د کائنات مرکز مکه ده دا ځمکه ساکنه ده او د انور غیر چاپیره ده نه ګرځي دا نظریه چې د بطلیموس وا دا نظریه غوښ خپل کړی و خو د دنه مخکې بل استاد تماسي ویل چې د فیثاغورس یو نظریه هم تیر شوی و فیثاغورس ویل چې نور ساکن دی د ځمکه هغه نه ګرځي خو کله چې به دا نوی ساينسدانان پیدا شو په دې 15مې صدۍ نه وروسته هغه چې دا نظریه پیش کړي چې بھائی د کتاب کې موږ وضاحت کړل د وروسته به تاسو راځي به په خپل موقع چې د ځمکه دا ګرځي نور ساکن دی نو هغه سړی پانسي کو سیکو هغه پانسي کو نو دوی وی چې لکه پانسي کړي نو موږ هم د پانسي کړي خو ځانو پانسي کړي هغه د مذهب باطلو علاج ور سره نو لکه موږ چې اوس دی غیر مقلدین نور ته وایو چې لکه چا سره علاج چا سره چې دلیل نه څه کوي یا جنگ کوي یا کنځل کوي داسې دا کنه ده موږ چې چا سره دلیل وي نو نه کنځل کوي نه هغه جنگ کوي هغه سره عیسایانو سره دلیل نو هغه ساينس دانانی پانسي کړو الحمدلله دا ساينس دی راجم شي نن ساينس چې اخذ کړی دی د اسلام نه اخذ کړی دی د قران نه اخذ کړی دی د مسلمانانو د ژوند نه اخذ کړی دی دوی په موږ باندې پر مثال څه اعتراض وکړي نو دوی چې دا کومه اصطلاح استعمال شوی و دا د برتانیا او دا جارج جیکوب په نوم باندې چې دا کوم او د څه لپاره استعمال کړی و د ریاست او کلیسا د جداواله لپاره نو گویا سیکولرازم په اصل کې د ریاست او د مذهب په مابین کې د تفریق نوم دی د سیکولرازم ټول اجتماعي معاملات دا د انساني عقل سره حل کوي دا څونه اجتماعي معاملات چې زمونږ دي کنه کاروبار بسنګ کې دوی کې دا نظریه دي روس را روان دي دې کې را روان دي د کاروبار نظریه دی پیش کړو سود کوي یو وخت دی خو سرمایه‌دارانه نظام پیش کو سرمایه‌دارانه نظام کې غریبانان ورځ پر ورځ غریبانان کیږي مالدار ورځ پر ورځ مالدار کیږي ولې سود نظام دی کنه دی خو ورپسې کارل مارکس د اشتراکیت نظام پیش کو چې بای دا زیاتې دی دا زیاتې دی الحمدلله د اسلام چې زه تاسو ته جاپرون چې ما تاسو ته ویل کنه تاسو چې کله به دا مطالعه وکړي تاسو به داسې 100% نو یو 100% بس تاسو یقین پیدا شي چې اسلام په معاملاتو کې سونه الحمدلله د یو نظریه نشي سو غلطه ثابتولې یعنی په عبادت حکم منګه په معاملاتو کې الحمدلله چې زمونږ سونه معتدل اسلام الله موږ ترا کړی دی څومره بهترین په معیشت باندې بده کې موږ وضاحت کړی چې څومره بهترین زمونږ معیشت د دوی معیشتونو کې دوه غټ نظامونه دي یو سرمایه‌دارانه نظام یو اشتراکي نظام دوه د یو بل خلاف دي دوه د انسانیت هم خلاف دي په دې کې ټول وضاحت شوی دی نو دوی څه کوي دا اجتماعي معاملات چې دي دوی څه کوي دا په انساني عقل باندې حل کولو کوشش کوي نو د دنیا اکثره مذاهب به د دې خلاف ناکام شوي دي لکه مسیحیت عیسایان د دې خلاف دوی خو را پیدام شو دا فلسفه په دوی کې او دا نظریه په دوی کې راوتی چې کله پکې دوی کې راوتلې نو هغه سره ناکام شو ولی هغه به عقلي دلیل پیش کو الان استاد ته وسړی عقلي دلیل پیش کو تاسو سره جواب نه ته په شک کې شي لکه ما سره ته څه جواب ورکو خو چې کله به ته عقلي تور باندې هغه ته مطمئن کینو هغه به ته ډیر متاثر کیږي خو عیسایانو سره دا خبرو جواب نو دغه شانته کې يهودیت ولی هغه سره ولې جواب نو وجه څه ده وجه دا چې هغه دین محفوظ نه دی پاتې شوی دا هغه د دین حفاظت د دوی په ذمہ الله قرآن کې آیات مبارک ذکر کړی دی چې د دوی حفاظت د دوی په ذمہ نو د دوی نه شو خراب شو زمنګ ولی من سردار خبر جواب شه زمنګ د دین حفاظت ذمہواری الله غستی دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی من نازل کړي من یې حفاظت کو د حفاظت لپاره د یو د قرآن د حفاظت لپاره د 15 سيزونو حفاظت شوی دی اب په خپل موقع به تاسو ته بیانوم ان شاء الله نو مسیحیت هم د دوی خلاف ناکام شو يهودیت هم د دې سیکولرزم نظریه او هندومت هم ناکام شو
ولی وجه سوا وجه موږ دوه درې ذکر کړي دي. اوله وجه دا وه چې سیکولر طبقه چې ودي ریاست ته ځان ورسو. څوک ریاست ته ځان ورسو. نو یاره رښتیا وایي چې تا سره ټول فوج وي، ټول سرکاري املاک، ټول هر څه ستا په انډر کې وي، نو تا نه به څوک سر اوچت کړي؟ هېڅوک هم درنه که ته په غلطه مې لکه ډېر داسې زموږ په مسلمانانو کې لکه د تاسو مخکې زمانې ته وګورئ داسې ظالم باچاهان تېر شوي دي، خو ظلم به یې کوو خو لیکن چا څه نه شو ویلی، ولې قوت یې په لاس کې و. نو اوله وجه دا ده چې دوی سره قوت و. او دویمه وجه دا وه چې په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تېرولو اصول نه و. څه د اجتماعي ژوند تېرولو اصول نه و چې انسان به څنګه ژوند ته وي. نو د سیکولرزم په مقابله کې یو اسلام ولاړ دی. دا یاد ساته د الحاد بنیاد دغه هیومنزم او دا فلسفي دي، په دې باندې دوی کار کوي. د دې مقابله واحد اسلام کوي. نور تاسو وګورئ په مقدس ځمکه باندې تا ته به نه صحیح یو یهودي ملاو نه شي، نه عیسوي او نه هندو. که مذهبي شخصیت تا ته ملاویږي په مقدس ځمکه دا به مسلمان. وجه څه ده چې مسلمان اسلام سره د انفرادي ژوند تېرولو. انفرادي به څنګه ژوند تېرې؟ ما شته که نشته؟ چې انفرادي ژوند کې موږ له دا ویلی شوي چې بیت الخلا ته ننوځي کومه دعا به وی؟ دا انفرادي زما ژوند دی که نه؟ زه انفرادي ژوند تېروم، زه به اوده کېږم. څنګه به اوده کېږم؟ زه چې اوده کېږم کومه دعا به وایم؟ زه چې پاڅېږم کومه دعا به وایم؟ دا زما انفرادي ژوند دی. زه به د ښځې سره کور کې د بچو سره د یارانو دوستانو سره څنګه ژوند تېروم؟ دا اصول چا بیان کړي ما ته؟ اسلام د هغوی په مذهب کې دا نشته. زه به په اجتماعي معاملاتو کې څنګه ژوند تېروم؟ زه به د خپلو دوستانو سره زه به واده خادي مړی ژوند دی، دا به زه څنګه کوم؟ د دې اصول ما ته اسلام بیان کړي دي، هغه مذهبو کې دا نشته. الحمدلله دا زه درته وایم چې عقلي طور باندې الحمدلله موږ داسې الله موږ له داسې یو پاک دین را کړی دی چې عقل سره مطابق فطرت انسان. دا شکر دی. دا موږ ته تبلیغي حضرات وایي چې شکر دی چې مسلمانان پیدا کړي. او یقینا درته دا عظیمه دا کلمه چې را کړې که نه چې په فطرت د اسلام کې پیدا کړي. او موږ ویلو د فطرت نه مراد څه شی دی؟ هغه موږ څه شی دی؟ استعداد اسلام موږ کې الله ایښی دی چې موږ په خپل عقل په ترو باندې الحمدلله هم مسلمانان یو. نو په دې خلکو کې څه ورته په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تېرولو اصول نشته دی چې د اقلیتو سره به څه معامله کې څه کې. ګوره چې اوس هندویزم راغی که نه، هندوستان کې هندویزم راغی، اوس د هندو مذاهب سره دا خبرو جواب نشته چې مسلمانان هلته اقلیت کې راله، عیسایان اقلیت کې راله، چې څونه مذاهب دي د اقلیت کې راله، دوی سره به څنګه ژوند تېروي؟ اسلام څه ویلی دي؟ اسلام ګوره موږ ته د اقلیت باره کې څومره تحفظ را کړی دی چې یو انسان تا ته جزیه درکوي، ته به د مال او ځان حفاظت پکې کې به که نه بکې. دا دلته چې څونه خلک اکثریت مسلمانان شوي دي، دا ګوره په توره نه دي مسلمانان شوي، دا د مسلمانانو د اخلاقو په وجه مسلمانان شوي دي. دا انډونیشیا، پوره انډونیشیا دا د مسلمانانو تاجرانو د هغه اسلامي اصولو په بنیاد باندې دا مسلمانان شوي دي. ولی موږ سره د اجتماعي او د دواړو څه شته دی؟ زمونږ په قرآن کې زمونږ په احادیثو کې مکمل اصول شته. نو د سیکولرزم خلاصه دا ده د مذهب د قید نه آزاد ژوند تېرول. څه شی؟ د مذهب د ژوند نه آزاد تېرولو ته سیکولرزم وایي. او دا نظریه د حکومت د عوامو دی وی د حکومت او د عوامو اخلاق به صرف دنیا سره وي، دنیاوي امور سره به وي، د مذهب په دغه څه کار نشته دی. نو سیکولرزم انسان مجموعي طور په دوه ځای باندې تقسیم کړی دی. څه شی دی؟ یوه مشترکه زندگی ده، دویمه انفرادي زندگی ده. په مشترکه زندگی کې دوی د مذهب نه جدا شول. څه شو؟ او د عقل پیمانه باندې دوی د ژوند تېرولو فیصلې شروع کړي دي. اوس دوی د خپل عقل مطابق فیصلې کوي. نو داسې قوانین جوړوي د همجنس پرستۍ دپاره. اوس دوی څه کړي دي؟ قانون پاس کړی دی. او دوی وایي چې موږ کوم قانون پاس کو بس دا به مني، بل چاته اختیار نشته چې په ده باندې څه وکړي؟ رد وکړي. نو دوی ته اوس د همجنس پرستۍ سرټیفیکیټ میلاو دی. دغه شانته کې د ځناورو سره د ودونو، دوی د حیواناتو سره ودونه کوي. دوی دا بلونه پاس کړي چې څنګه سړی ښځې له طلاق ورکولی شي، ښځه هم ښځې له طلاق ورکولی شي. دوی وایي مساوات د ښځې او د سړي په منځ کې مساوات پکار دي. دا ټولو خبرو سره زموږ تضاد دی. یاد ساتئ دا په خپل مقرر ته بیانوم، خو صرف یو درته وایم اسلام د مساواتو خبره نه کوي. اسلام د مساواتو خبره نه کوي، اسلام د انصاف خبره کوي. څه کوي؟
اسلام د مساواتو خبره نه کوي، د مساواتو نظریه غلطه ده. د انصاف خبره بکې، که د مساواتو خبره شي نو بیا به ښځه او سړی به یو شان مساوي کې. د هغه ښځه کمزورې ده، ښځه د دنیا کاروبار نشي کولی. دې مساواتو خو د یورپ ښځه د کور نه بار راویستله، نن ورسره وخت نشته چې دا ښځه واپس کور کې کېني. اسلام وایي چې انصاف وکړئ، د هر یو سړي ته وګوره. زما په خبره پوهېږئ؟ اسلام وایي انصاف وکړئ د هر یو مخلوق سره. د ماشوم حق پکې معلوم دی، د عالم حق پکې معلوم دی، د سپینګیري بوډا حق پکې معلوم دی، د ښځې حق پکې معلوم دی، د خور حق پکې معلوم دی، د مور د ټولو حق پکې معلوم دی. هر یو قوم، هر یو مخلوق سره، هر یو جنس سره باغه سره انصاف کې. که مساواتو خبره شي، دا زمونږ دا سړي څومره سخت کارونه کوي، ګلکاري کوي، دا ډرایوري کوي، په میلونو کې کارونه کوي، زنانه واغې کوي که نه، یورپ ښځې هم کوي. نو ظلم دی ورسره که نه دی؟ کله چې دوی دا د مساواتو دا تحریکونه شروع کړو نو د هغې ښځه د کور نه بار راووته، د هغوی اوس څه شی شو؟ نسل یې تباه شو. دوی څه کوي؟ زمونږ هم دلته چې دا دوی کوشش کوي یاره وایي مساوات پکار دی. نه، اسلام چې کم مساوات کړي دی او کم انصاف یې کړی دا هېڅ چا نه دي کړي، یو قوم او یو نظریه هم نه دي کړي. نو د اسلام د دې ټولو خبرو سره څه شی دی؟ په خپل موقع باندې به انشاءالله دا راځي. دلته یو اعتراض راځي. هغه اعتراض دا دی چې ستاسو علماء دیوبند، تاسو د سیکولرزم دا موږ په د سیکولرزم باندې دومره اعتراضات وکړو. دوی وایي ستاسو علماء دیوبند سیکولر نظریې دپاره په هندوستان کې ولې منډې وایي؟ دا سوال دی که نه دی؟ اهم سوال دی. نو ته به ورته پهله جواب دا ورکړي چې بھائی دا هندویزم دا څه الهامي کتاب خو نه دی، څه د قرآن او څه حدیث خو نه دي چې زموږ علماء دیوبند خلاف کوي. پهله عقلي جواب څه شی دی؟ د سیکولرزم او د هندویزم خبره ده که نه؟ دواړه کفري دغه دي که نه، نظریې دي که نه دي؟ یو هندویزم دی، یو سیکولرزم دی. که زموږ علماء کرامو چېرته د قرآن مخالفت کولی، د حدیثو ته به فتوا لګولې وي، خو سیکولرزم هم کفري نظریه ده او هندویزم هم کفري نظریه ده، ده که نه ده؟ نو ته څه دپاره اعتراض کوې؟ خو یو ګوري چې دا نظریه زما دپاره نقصان دی ده، په ده کې زه ایمان هم نشم بچ کولی. دا بله کفري نظریه کې خو زه خپل ایمان بچ کولی شم که نه، خپل مسلمان بچ کولی شم. په دې بنیاد باندې زموږ علماء کرام هلته د سیکولرزم نظریې تایید کوي. خبره هم سر کې خلاصه شوه که نه شوه؟ د سیکولرزم تایید موږ ولې کوو هلته د خپل ایمان بچ کولو دپاره. اوس دلته که یو سړی د سیکولرزم نظریې تایید کوي خو په غلطه باندې روان دی. خو د کفر ولې دلته د اسلام نظریه ده؟ ته د اسلام په نظریه کې بیا د کفر نظریه خوښې خو ته لاړې، چېرته لاړې؟ انزل الله باندې ته په انزل الله باندې خو بیا ته دغه نه کړې که نه، چې تا په انزل الله باندې بیا فیصله ونه کړه خو بیا خو ته خرابېږي. خو یو د سیکولرزم نظریه ده، یو د هندویزم نظریه ده. نو اوس په دې دواړو کې چې کوم تا پکې فایده وي ته به په هغه نظریه عمل کوې، چې کوم د مسلمانانو نظریه وي به عمل کوي. نو دا یو جواب دا شو. نو دلته بل جواب چې موږ دا کړی دی، نو په هندوستان کې چې کوم د هندو حکومت دی نو دا د سیکولرزم نه سخت دی. د هندویزم دا مذهب دا د سیکولرزم نه سخت دی. ګوره ولې؟ هلته دواړه مسلمانانو دپاره تاوان دی، سیکولرزم تاوان دی او هندویزم دواړه ورته تاوان دی. نو دلته مسلمانانو هندویزم کې ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی څه تحریکونه شروع کړي، د شودي تحریک او سنګټن، دا به تاسو دا نومونه مو اورېدلي وي. دا تحریکونه شروع شوي وو. د دې تحریکونو مقصد څه و؟ ټایم زموږ شته دی که نه؟ ښه، ما وایي زه به نن دا ټول سبق راغونډوم. پر مثال دا ټول تعریفات دا خو موږ یو سیکولرزم نه ونوتو، خبرې پکې ډېرې دي، بس مخې ته راشي که نه. دا تحریکونه دوی شروع کړه، خیر چې ستاسو په علم کې هم څه راشي. دا نظریات دوی شروع کړو، دا سنګټن تحریک، شودي تحریک. نو دا د شودي تحریک چې شروع کړو نو دا سوامی شرد هنن داسې د هندوانو نمونه دي. دا په 1923 کې دا تحریک شروع کړو. د دې تحریک بنیادی ایجنډا دا وه، شودي معنا دا ده پاکول. دوی ویلي په هندوستان کې چې څونه مسلمانان دي دا اصل کې د هندوانو اولاد دي. نو دوی ته ویلي چې اسلام ختم شو او راځئ بس واپس هندوانو مذهب ته راوړئ. نو دوی دلته څه وکړه؟ دلته به روره خپل تبلیغ هم شروع کړو، زور زبردستي هم شروع کړه. دا مولانا الیاس رحمت الله علیه چې هغه وخت کې د دعوت کار شروع کړو د دې تحریکونو په بنیاد، او دا د حسن جان رحمت الله علیه بیان ما اورېدلی و
چې کله دا تحریکونه شروع شو ډیر مسلمانان نادانه مسلمانان هغه هندوان شو دوی به ګرځېدل ولې تحریک چې شروع شي د نوجوانان احناف چې دا کم یو تحریک دی دا اوس یو جماعت ګرځېدلی دی که نه دی هر ځای کې به د الحمدلله ځوانان تا ته موجود وي دغه شانته کې چې دوی دا تحریکونه شروع کړو نو وروره بس بیا به د دې اثرات هم راوځي که نه د دا اثراتو دا شو چې ډېر مسلمانان څه شو هندوان شو دا سوامي چې وو دا کم پنډت چې وو نو د بې ځایه اعتراضات به هم کول په مسلمانانو باندې د نبي علیه السلام په شان اقدس کې دا اعتراضات به هم کول دا اعتراضات په 1926 کې یو مسلمان عبدالرشید په نوم باندې یو غازي راپاڅېد او دی په خپل کور کې قتل کړو هغه فتنه خو بیا خو باقیات خو موجود وو د سره بل یو کم چې تحریک و هغه سنګټن په نوم باندې چې کم تحریک و نو دا تحریک مسلح تیار شو دا څه شو دا مسلح تیار شو د مسلمانانو خلاف مسلمان شه یا هندو شه یا اسلام یا مرته تیار شه لکه څنګه چې سپین کې دوی تحریک شروع کړو 800 کاله موږ حکومت کړو او یو مسلمان هم ژوندې سپین نه ونوتو ټول شهیدان کړل دی هندوانو هم دغه نظریه پیش کړې و او دا نظریه اوس هم د دوی روانه ده دا تحریکونه اوس هم ژوندي دي نو ځکه زمونږ علماء کرام د سیکولرازم د تائید کې په هندوستان کې د خپل مجبورۍ د وجه نه چې دوانه د کفر نظریه ده خو په دې کې د مسلمانانو بقا موجود ده نو کله چې دا د سنګټن دا تحریک چا جوړ کړو دا پنډت مندن مالویه په نوم باندې یو کسو دا تحریک شروع کړو په 1921 کې د ویلو چې را د دا نظریه پیش کړو هغه وخت کې 80 میلیونه مسلمانانو سو 80 میلیونه سو کروڑ سو و کروڑا او یا میلیونه و کروڑا دی ویل چې دا و کروڑا مسلمانان دا په 240 میلیونه هندوانو باندې حاوی کیږي د څه وخت روان دی راشي د اسلام مسلمانان د هندوستان نه ختم کړي څو کوي دا هندوستان نه ختم کړي نو دوی دا مسلح تحریک شروع کو مسلح تحریک شروع کو نو په دې کې ډیر زیات مسلمانانو ته دوی زیات نقصانونه په دې تحریکونو کې زمونږ علماء کرام علماء دیوبند واحد جماعت چې په دې وخت کې د دعوت او تبلیغ په نوم باندې چې دا جماعت شروع کو او دغه شانته کې قاسم نانوتی رحمهم الله مسلح جهادونه شروع کړو که چېرته دې شخصیاتو نه وی کړی یقینا د نورو خو ورته فتوی ورکړی وي چې د انګریز خلاف هم جنگ نشته دی د هغوی کتابونه موجود دي او تاسو ته پته ده الحمدلله دغه جماعتو او دغه شانته کې دا تحریکونه مسلمانانو راوخکل هغه الله ناکام کړو نو منګه دا وایو چې دا تحریکونه هلته هغوی اوس هم ژوندي دي که چېرته هندویزم راشي تا یو مسلمان به پرېږدي یو هم درته نه پرېږدي هغه وایي یا به هندو کېږي یا به دغه نه وړي نو د دې سوال جواب دا شو بل دا خبره د یاد ساتئ بل جواب دا دی د هندوانو په مذهب چې دی دا مکمل نه دی څه نه دی مکمل دی نه دی مکمل بله ورځ یو ویډیو ما تاسو ته ګروپ ته یو لینک هم رالیږلی و د یو هندو پنډت نه یو هندو سوال وکړو وایي زما سپی دی او ډېر وفادار دی چې زه نیم زما د کور حفاظت کوي ورته وایي پنډت ورته جواب څه ورکوي وایي دا په بل جنم کې ستا نیکو مړه اوس دا اوس عقل دی دا په بل جنم کې ستا نیکو ځکه وایي دا مشرانو سره د کور ډېر غمي تاسو یې واورئ خندانه به ورته شي مړ شي موجود دي لکه د دوی اوس دا عقل دی خدای پاکه چې سپی اوس نو بیا پې هغه یو کس پې یو هندو پې اعتراضات کړي دي وایي دا سپی خو موږ اوس کور ته راوستی دی د خو ټول پر مثال شپږ اته کاله عمر یې اوس نه موجود دی او زما نیکه چې دی وفات شوی دی پر مثال 15 شپږ میاشتې وشو نه دا اعتراض یې پې کړی و نیکه وفات شوی 15 شپږ میاشتې مخکې دی دا سپی د 4 کالو دی نو دا نیکه ژوندی و چې دا هر وخت په دې دا کې ننوتې اوس پکې په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ په دې عقلي دا اعتراض یې پې وکړو نو ګوره دغه د جهالت دی نو دوی سره د ژوند د تېرولو اصول نشته دی هندوانو سره د ژوند د تېرولو اصول نشته دی د هغوی ژوند مکمل نه دی هغوی خپل ځان له دومره خدایان جوړ کړي دي چې چېرته دغه وګوري غټه ونه وګوري وایي دا زموږ رب دی چې چېرته یو ښه کیلاډلي وګوري وایي دا زموږ داسې دغه نه ده بګوان دی وایي دا د بګوان په روپ کې راغلی دی هغوی کې خو 33 کروړه خدایان دي څو ټین زموږ د پاکستان د 22 کروړ عوامو نه خو د هغوی خدایان ډېر دي نو دغه د هغوی هغه نظریه ده د هغوی مذهب څه دی مکمل نه دی د هغوی مذهب کې د ژوند تېرولو اصول نشته دي نو دغه شانته کې هغوی چې کوم قوانین جوړ کړي دي هغې کې ټول د نور مذهب والا دپاره څه شی دي د نقصان والا دي د هغوی قوانینو د ټولو مذاهب والا دپاره څه دي د نقصان دي او د اسلام په کوم قانون کې
کم غیر مذهبي ته نقصان رسیدلی دی داسې به تاسو عقلي څوک یو اعتراض به پیدا کړي په خپله معاشره کې په خپلو کتابونو کې به داسې کوم یو اعتراض وي اسې تاسو خو علما استئ زه عقل خبرې کوم دلته زه د نقل خبرې نه دي تاسو شکر الحمدلله 15 کاله په مدرسو کې تیر کړو تخصص ته الله را ورسولی اسې تاسو په دې کتاب کې یو نظریه تیر شوي چې دا د ظلم نظریه ده د غیر مذهبي سره اسې ذهن کې کله راغلی دي نو خطه سوچو چې زمونږ په کتابونو کې الحمدلله د غیر مذهب سونه انصاف معامله شوی ده لکه خپل ځان خو پرې د غیر مذهب سره زمونږ او په دې مذاهبو کې نشته دي نو دا زمونږ علماء کرام چلته د سیکولرازم نظریه ته ویل چې دا تاسو که فیصله کوي د هندویزم په بنیاد مکوي زمونږ علماء کرام ورته سوي که تاسو په هندوستان کې فیصله کوي د سیکولرازم په بنیاد مکو د هندویزم په بنیاد مکوي چې هندویزم ته په مالاګو کې چې بس بیا به اسلام یا پریدي او یا به مړ کېږي نه تاسو به د مذهب د خپل کار کوي مذهب د هر یو مذهب والا د خپل مذهب عملو کی او حکومت د ځان له جدا وي چې کله دا نظریه شي نو بیا به مسلمانان آزاد خپل عبادت کولای شي کنه بچي کولای نو په دې وجه باندې زمونږ علماء کرام څه کوي الته سیکولرازم نظریه ته چې وایي چې لکه دا صحیح ده د هندویزم نه نو دا غلطه ته امنګ جوابات وکړو دا ځان ته کې موږ په دې کې بیا نور وضاحت کړی دی نو دویم نمبر چې دی هغه لیبرالزم نو ان شاء الله دا به سبا وایي صحیح ده ان شاء الله نو سبق څنګه سره په اخلاص شو سیکولرازم باندې تاسو پوه شئ او دغه شان د زمونږ علماء کرام په هندوستان کې